ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام او د ډېر لرې ځایونو راتلونکي میلمانه علماء کرام مشایخ او عام مسلمانان وروڼه او بالخصوص د جامع نعماني رونق او زینت زمونږ د طالبان وروڼو مشفق او مهربان استاد جناب شیخ محمد ادریس صاحب او د جامع نعماني خادم او محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حسن جان صاحب او د دې جامع نعماني چې څومره مدرسین حضرات دي مسلمانانو نن دغه یو لوی تعداد یو لوی مجمع هغې علوم دیني حاصل کړه او دې ته د سارې فضیلت د حضراتو شیوخو په لاس باندې په سر شو او دې علم دین مکمل کو د دې نه فارغ شو. دې نه بعد به دې څه کار کوي؟ دې به د دین خدمت کوي، دې به د دین اشاعت کوي چې په هر شق او شعبه کې د دین د خدمت ضرورت وي هغه دې ته به دې ځان رسوي. او الحمدلله دنیا کې چې کوم ځای کې د دین خدمت کېږي دا علما کوي، عام مسلمانان وروڼه ورسره ملګري دي او شاته ولاړ دي. دنیا کې چې څومره په هر شق و شعبه کې دیني خدمات دي دا کردار ټول د علماو دی. د دنیا کې چې څومره دیني مدارس دي، مرکزونه دي، خانقاوې دي، همدارنګه جوماتونه دي، څومره دا دیني مراکز دي، د دې ټولو چوکیدار او خدمتګار دا حضرات علماء کرام دي. او انشاءالله کوشش به دا وي چې یو وخت به الله داسې راولي چې انشاءالله د دې علماو په لاس باندې، د دې عامو مسلمانانو په لاس باندې، د دې مظلومو فقراو په لاس باندې انشاءالله امید دی چې د قرآن و حدیث نظام الله تبارک وتعالی لکه څنګه چې د دې علماو په لاس باندې، د دې په محنت باندې، د دې په کوشش باندې، د دې په سایه باندې الله تبارک وتعالی یو سوچه اسلامي نظام افغانستان کې راوستی. نو انشاءالله زمونږ دا امید دی. الله نه سوال کوو چې داسې یو سوچه اسلامي نظام الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته په ژوند کې رب العالمین ډېر قادر مطلق ذات دی. الله دې یو سوچه اسلامي نظام موږ او تاسو ته د قرآن او حدیث په ټول دنیا کې وښیي. مسلمانانو ورونو علماو دا کردار دی، خو لیکن ستاسو خدمت کې دا درخواست دی دا نن چې تاسو ته دستار په سر شو، نن ستاسو ته یو مسؤلیت حواله شو. دا دستار فضیلت نه دی بلکې دا دستار مسؤلیت دی. تاسو ته مسؤلیت حواله شو. صرف زه یو خبره کومه مسلمانانو ورونو علماو تاسو د دې ځای نه دی علم و عرفان به هم ځان سره ویسئ، تقوا هم ځان سره ویسئ، لیکن د دې په ضمن کې توازن ځان سره ویسئ او ورسره ادب هم ځان سره ویسئ. نو انشاءالله الدین کله ادب، دا دین ټول ادب دی. تاسو به د مشرانو علماو د هغې ادب کوئ، د خپل د علم ادب به کوئ، د کتابونو ادب به کوئ، د مدرسې ادب به کوئ، د شيوخ کرامو ادب به کوئ او د عام مشرانو ادب به کوئ. تاسو وګورئ د ادب کې څومره کمالات دي. حضرت موسی علیه السلام چې کله مقابله د سحرو د فرعون سره راغله، سحرو د فرعون ډېر بې پروایي باندې، ډېر په ځان باندې د اعتماد په حالت کې
حضرت موسی علیہ السلام ته وی یا قالوا یا موسی اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى یا اول چې تا کوم څیز تیار کړی دی هغه ته وغورځوه یا موږ چې کوم سحر و جادو ښکاره کړی موږ هغه اول غورځوو موسی علیہ السلام ورته وی بل القو نو موسی علیہ السلام وی نه تاسو اول خپل سحر او جادو ښکاره کوئ لیکن موسی علیہ السلام ورته ځکه القو وی یو طرف ته هغه خلکو ته موسی علیہ السلام خپل شرافت ښکاره کړ چې تاسو ما ته ست وکړه زه تاسو ته ست کومه دویم هغوی په خپل سحر و جادو باندې اعتماد و موسی علیہ السلام د هغې نه زیات اعتماد ښکاره کړ بل القو او دریم حکمت پکې دا و چې موسی علیہ السلام مقصد دا و چې خبره اوږده نه شي خبره لویه نه شي دا خبره وخت وانخلي نو دوی به ولګي خپل سحر جادو به ښکاره کړي زه چې کله امسا وغورځومه معجزه ښکاره کړمه نو لږ وخت کې به د دې سحر او جادو ټول د ناکامي سره مخ شي لیکن مفسرینو حضراتو دا یو نقطه پکې ویلې ده دې سرحارو د فرعون ته رب العالمین ایمان نصیب کړ چې دې ایمان ډېر وجوهات دي خو یوه وجه دا ده چې دوی معمولي شان ته د حضرت موسی علیہ السلام ادب وکړ قالوا یا موسی اما ان تلقیا دې معمولي ادب باندې رب العالمین سحرو د فرعون ته ایمان نصیب کړ او هغه ایمان یې ورته نصیب کړ سحرو د فرعون ته چې یو څو منټه مخکې هغې کافرانو جادوګرانو د جلیل القدر پیغمبر د حضرت موسی علیہ السلام مقابلې ته راوتي وه لیکن دو درې منټه بعد هغې نه داسې مسلمانان جوړ شوه چې ویلي موږ په رب د موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام باندې ایمان راوړی په سجده باندې پرېوتل او داسې سجده یې وکړه چې هغې ته جنت او دوزخ دواړه په سجده کې ښکاره شوه نو هغې نه بعد د سجدې نه اوچت شوه نو دې مفسرین حضرات وایي چې سحرو د فرعون د هغې ایمان ته موږ حیران یو چې لږ مخکې هغې کافرانو لږ وروسته ایمان راوړ فرعون دمکي ورته ورکوي فرعون وایي تاسې به زه پانسي کړمه په ښې لاسونه به درته کاټ کړمه هغې ورته وایي نه دې هر څه چې کې فقض ما انت قاد څه چې فیصله کې هغه وکړه موږ ستا د دمکیو نه نه وېرېږو الله تبارک وتعالی داسې ایمان ورته نصیب کړه دا ولې ځکه هغې وجه دا وه چې دوی د موسی علیہ السلام معمولي شان ته ادب وکړو تاسو وګورئ پیغمبر علیہ السلام مبارک د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت دی چې کله د احد جهاد وشو صحابه کرام شهیدان شو صحابه کرام ډېر وو زیات وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د صحابه کرام په قبر کې دفن کوله نبی علیہ السلام صحابو نه تپوس کوي چې ایهما اکثر اخذا للقرآن چې دې صحابو کې قرآن کریم چا ډېر یاد کړی هغه وخت کې چې څوک قرآن کریم ډېر یاد کړی قرآن کریم حافظان وو هغوی عالمان هم وو نو نبي علیہ السلام د دفن په حالت کې هم د هغه شهیدانو د هغې ادب لحاظ ساتلی دی ځکه ادب دا یو بهترین څیز دی زمونږ علما زمونږ مشایخ زمونږ اکابر زمونږ سلف چې هغې ته څومره عزت میلاو شوی هغې ته څومره په دین کې مهارت میلاو شوی هغې ته څومره کارنامې میلاو شوی دا ټول د ادب برکت دی د دارالعلوم دیوبند مفتي حضرت مولانا مفتی کفایت الله صاحب یو ځل درس کوله د درس په دوران کې د شاګردانو نه تپوس کوي ای شاګردانو زه تاسو نه پوښتنه کومه چې شان ورشاه کشمیري رحمه الله ته ولې علامه لقب ورکړی شو د دې نه ولې علامه جوړ شو شاګردان طالبان هغې چې د کوم څیز سره د هغې مینه محبت و هغې په خپل هغې باندې جواب ورکړ بعضې طالبان یې وی حضرت وی ځکه دا ډېر لوی مفسر و ځکه ورته علامه ویلی کېږي چې چا د احادیثو سره شوق و وی حضرت دا لوی محدث دی ځکه ورته علامه ویلی کېږي چا چې د فقې سره شوق و وی حضرت دا لوی فقي دی ځکه ورته علامه ویلی کېږي چا چې د شعر و شاعري سره شوق و وی حضرت دې شعر و شاعري کې ډېر مهارت لري ځکه ورته علامه ویلی کېږي
مفتي کفایت الله رحمه الله ورته وایي دا ما چې تاسو نه کوم تپوس وکړو